بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ګرمي ده والله ډېر زیات خراب دی. یو خوا مهنګایي ده، بل خوا روزګار نشته او بل خوا بجلی هم نشته. نو خامخا سړی ډېر زیات زړه خفه شي او خامخا ګیلې بیا له راشي. سړی وي چې خامخا په دې مې څه خبرې وکړلې. نو نن زه آی حل کو نه دا تپوس کوم چې کوم به همیشه په موږ باندې تنقید کو، په پی ټي آی به تنقید کو او احتجاجونه ریکارډ کول. دلته رستم پر مین چوک کې دا چوک بند کړو، ډېر ښکلي خلک وو. په زړه وم علما وو که نه، نو یاره د علماو کرامو له پکار دی چې یاره اوس هم لکه هر سړي به په خپل قبر کې سملي او پکار دی ټولو خلکو له او خاص کر هغه خلکو له چې الله ته نږدې دي او مخکې هم لکه په دې رستم چوک کې دغه کړی و، احتجاج کړی و. نو هغوی ته خامخا پکار دی چې په دې مهنګایۍ خلاف بیا احتجاج وکړي او دا دې پرېږدي چې زه د مولا نه یم، زه د پي ټي آی یم، زه ان پي یم، هر څه دې پرېږدي، خو د دې ظلم خلاف یاره یقین وکړه. دومره کارونه راشوي چې ته څه ویلی نه شم که نه. معاشي حالت دومره راشوي دي، بل ګراني شوله، بل دا چې بجلي نشته که نه. نو چې کوم مونږ خو مخکې مو دا خبره کو چې دا احتجاج نه دی پکار، د حکمران مخالف که نه، لکه ته اجازت اسلام کې نشته، اسلام نه ورکوي. خو برحال بیا هم علما کرام هغوی ته به پته وي، مونږ خو کمزوره غوندې یو او هغوی پوه دي، مخکې هم داسې احتجاجونه کړي دي. نو خاص کر زه هغوی ته وایم چې تاسو خامخا احتجاج وکړئ. داسې رستم دا خپل چوک هم بند کړی و، نو بهتر خبره ده. بل دا چې زمونږ خلکو به هم ګیلې ختمې شي چې یاره مخکې مونږ خلکو پسې احتجاجونه کول او اوس یې هم وکړو. نو انشاءالله مونږ به اوس هم شریک یو په دې خبره کې چې هغې احتجاج وکړي او مونږ به هم هغوی سره یو. خو لکه برحال احتجاج پکار دی. که یو سړی دا خبره وکړي، یقین وکړه زما په ذاتي په هېڅ کار باندې هم دغه یي، زما د مارکیټ پیژني، زما ټول ملګري پیژني، شکر الحمدلله. په دوکان کې ما 6 شیشې لګولې دي، ټیک شو، ښه پلانټ مې لګولی دی. ما ته یو منټ بجلي نه بندېږي، نه راته کمیږي. دا خو اواز راځي نو دی وجې ما په کور کې غټ سسټم کړی دی، ما ته یو منټ بجلي نه بندېږي. نن بیا 50 روپۍ دا د ډیزل 100 پېټرول ګرانېږي. والله کوم هېڅ په دې خبرو څه کاري او د دې ښه خفه کېږم، زوری ماله راځي. خو لکه مسله دا ده چې دوی څومره مهنګایي راولي که نه، نو عمران خان ته لاره صفا کېږي. د عمران خان څه د مخالف کسانو نه د عمران خان صفت کوي، ډېر خلک د عمران خان صفت کوي. نو بس کې موږ له پکار دی چې ته دې دغه چې کوم سپورټران دي ته حکومت او هغوی له دا سوچ پکار دی کم از کم احتجاج نشي کولی که نه، خو ته یې سپورټ دې پرېږدي. آینده الیکشن کې دا خلک ته نه منتخب کړي چې پاکستان دا دلدل ته نه ځي او د مهنګایۍ طرف ته دی، لکه نور د پاکستان نه ځي. ګوره ما مخکې یو ویډیو ریکارډ کړی و، د مونږ ملګرو به کتلي. ما مخکې ویلي چې لکه که د هر څه ذمهوار یو مولانا فضل الرحمن صاحب دی، ټیک شو. پرون په هغې یو خپل یو ښه غټ عهده باندې کس دی، هغه دا خبره وکړه، زما په ټایم لاین کې شیر شوي دي چې دا څه کړي دي مونږ، دا مونږ کړي دي، عمران خان مونږ لرې کړی دی، لانګ مارچ مونږ کړی دي، ټول هر څه هغه وو چې لکه دا څه مونږ په خپله کړي دي. پوه شوې. مخکې مې هم خلکو ویلي پېټرول ګرانېدو واله دي، نو ما خپله اواز د موټرسایکل ته مې بهر یو ټپکه تیل پر ځوړند دي اخیستې مې دي، نن بیا ګرانېدو والې خپل استعمال لپاره مونږ کره 3 موټرسایکلې دي په کور کې. پوه شوې. نو برحال احتجاج کول پکار دی. که احتجاج یو سړی نشي کولی، اسلام کې ته اجازت نشته، ځکه چې دلته عوامو ته تکلیف میلاویږي. نو نیکسټ ټایم داسې خلک نه دي منتخب کول پکار چې هغه بیا زمونږ په ووټ په ذریعه باندې مونږ سره لوبې کوي.